أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك وعليك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زما د ویورز کنتور کو ناظرینو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمونږ نن موضوع او ټاپک په دې باندې دی چې د قرآن متعلقو د هغې د آدابو خیال ساتل او د هغې د تلاوت خیال ساتل او په هغې باندې عمل کول. دا زموږ د مسلمانانو دپاره د مؤمنانو دپاره ډېره ضروري خبره ده او دا حدیثو اورېدل پکار دي او دا مخکې د ملګرو سره هم شیر کول پکار دي چې هغو ته هم فایده ورسي. د حدیث کې جناب محمد صلی الله علیه وسلم فرمایي چې القرآن حجت لک و علیک، چې دا قرآن به یا ای مؤمن بنده ای مسلمانه یا به ستا دپاره حجت وي او یا په تا باندې حجت وي. مطلب د حدیث دا شو چې دا قرآن به یا ستا دپاره په ورځ د قیامت باندې دلیل وي او ستا دپاره به سفارش کوي. دا به هله سفارش کوي چې کله موږ په قرآن مجید باندې عمل وکړو، د قرآن مجید د الفاظو خیال وساتو، د قرآن مجید د ترجمې خیال د هغه ترجمه وکړو، ځان پې پوه کړو، په هغې باندې عمل وکړو، د هغې تلاوت وکړو، د هغې قدر وکړو، نو بیا به دا زموږ دپاره په ورځ د قیامت باندې د الله رب العالمین په دربار کې جګړه کوي. او یا به داسې وي چې دا به په موږ خلاف وي، زموږ الټه به ګواهي ورکوي چې کله موږ د قرآن مجید خیال ونه ساتو، د قرآن مجید قدر ونه کړو، د قرآن مجید عزت ونه کړو. ځکه الله رب العالمین قرآن مجید کې دا خبره ذکر کړله و چا چې زما د ذکر نه مخ واړو نو الله تعالی فرمایي د قرآن نه د ذکر نه مرادو علماو چې دا قرآن مجید دی. نو الله تعالی فرمایي زه به د دې انسان لپاره دوه قسمه سزاګانې ورکمه، یو په دنیا کې ده او یو په آخرت کې ده. په دنیا کې الله تعالی فرمایي زه به د دې انسان ژوند چې دی هغه به لنډ کمه، دته به په ژوند کې سکون او راحت نه وي، د ده سره به مال هم سوای، د ده سره به هر څه سوای جیداد وغیره د هېڅ څیز کمی به ورته هم نه وي، خو دې ته به ټینشن وي. هغه وجه دا کیدی شي چې دا په قرآن مجید باندې عمل نه کوي. پکار چې موږ په قرآن مجید باندې عمل وکړو. دویم نمبر سزا دار په آخرت کې چې الله تعالی فرمایي زه به په ورځ د قیامت باندې په داسې حالات کې راپاڅوم چې د ده نظر به کار نه کوي. الله تعالی ته به دا شکایت وکړي چې الله تعالی تا ولې زه نن راپاڅولم، ځکه ما خو په دنیا کې لیدل کتل کولی شو برابر وم. نو الله تعالی ورته په جواب کې دا خبره وکړي چې زما بنده تا ته زما احکامات قرآن مجید درغلی او تا د هغې نه مخ اړولی و، نو ځکه اوس ته په داسې حالات کې وي چې ستا نظر کار نه کوي. دا د الله رب العالمین د طرف نه درته څه میلاویږي سزا. نو الله رب العالمین دې وکړي چې دغه دواړه سزاګانې الله رب العالمین زموږ نه بچ کړي او موږ له دې الله رب العالمین په قرآن مجید باندې عمل راکړي. او دا ویډیو د مخکې ملګرو سره هم څنګه شیر کوي، په دې باندې عمل وکړئ. واخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.